الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تأكلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. صدق الله مولانا العظیم. دا مشرکانو چې کوم عذر پیش کړی چې موږ تاسو سره اسلام ومنو او دا دین ومنو نو دا عرب به ټول په موږ سره راټول شو د علاقې نه به وزغلی او زموږ چې کوم تجارتي کاروبار دی ډېر لوی دا ټول متاثر شي او دا به خراب شي. نو الله رب العزت د هغې مختلف جوابونه کړي دي. یو جواب دام دی چې وما اوتیتم من شیء هغه چې درکړی شوي دي تاسو ته من شیء د څه نه په متاع الحیات الدنیا په دا سامان د ژوند د دنیا دی او وزینتها دا ښایست د ژوند د دنیا دی او ما عند الله هغه چې د الله سره کوم ثوابونه او بدلی دي جنتونه دي خیر هغه ډېر بهتره دي و ابقا او ډېر باقي پاتې کېدونکي دي. افلا تاکلون دومره هم تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. نو متاع اصل کې ما یتمتع به ته وایي چې په هغې باندې یو ساعت سړی پیدا اخلي او بیا ډېر زر هغه ختمیږي. دنیا دا سامان اسباب او دا دنیا دا اساسی دا ډېرې معمولی هم دي او دا ډېرې زر ختمیدونکي هم دي او که دا زر ختمی نشي نو ته ترې زر ختمیږي دا به یې او ته به ترې دسلی او دارنګې دا صرف زینت او ډول د دې دنیا دی که دا مالونه دي او که دولتونه دي او که بچي دي او که هر څه دي دا د ژوند د دنیا ډول او سینګار دی. نو دا دنیا فانی ده نو دی دا ډول او سینګار هم فانی دی او دا ډېر زر ختمېدونکی دی. البته دې په مقابله کې چې د الله سره کم ثوابونه دي کمې بدلی دي جنتونه دي نو هغه د دې په نسبت باندې ډېر زیات بهتر دي ځکه چې هغه داسې نعمتونه دي چې هغه په غمونو باندې لړلې نه دي او هغه غمونو سره ګډ نه دي هغه خالص نعمتونه دي او بیا نعمتونه هم چند وخته او یو سوا ساعت دپاره نه دي بلکې و ابقا ډېر باقي پاتې کېدونکي او نه ختمېدونکي نعمتونه دي چې نه به دا نعمت ختمیږي او نه به ته ختمیږي ته به هم همیشه لپاره به یې او دا نعمتونه به د همیشه لپاره یي. افلا تعقلون آیا پس دومره هم د عقل نه کار نه اخلئ چې یو څیز لږ هم دی او پانی او زر ختمېدونکی هم دی او د دې په مقابله کې یو شی ډېر او بهتر هم دی او هغه باقي پاتې کېدونکی هم دی. اوس د عقل تقاضا سره د عقل فیصله دا ده چې کوم شی ډېر باقي پاتې کېږي او کوم ډېر غوره دی دا به د عقل خاون اخلي او چې کوم چند روزه د پیدې شی دی او چند روزه زیب و زینت دی او ډېر زر ختمېدونکی دی نو د عقل تقاضا ده چې د هغه نه اخلي. خو چې د دې باوجود کم خلک دنیا له ترجیح په آخرت باندې ورکوي نو دا د دې صفا دلیل دی چې په ده باندې د کې عقل نشته. عقل سړی د هر هغه کار نه په هر هغه کار باندې ورچوي چې په هغې کې د فایده او عقل چې دی د هر هغه کار نه سړی منع کوي چې په هغې کې د ده ضرر دا د عقل فیصله وي. اپمن وعدناه وعدا حسنا آیا پس هغه څوک
چې وعده کړي موږ سره وعده کړي موږ د هغه سره وعده ښه چې هغه جنت دی او دا وعده د چا سره ده د مؤمن سره ده نو په هو لاقیه پس دا مؤمن د دغه خپل وعدې سره ملاویدونکی دی د هغې حاصلونکی یو طرف ته هغه سړی دی چې الله وایي موږ ورسره بهترینه وعده د جنت کړې ده او هغه دا جنت حاصلونکی دی لګیا دی د هغې لپاره کمن متعناه متاع الحیات الدنیا آیا دا پشان د هغه چا دی چې ورکو هغه ته موږ سامان د ژوند د دنیا چند روزه دا دواړه یو شان کېدی شي ثم هو یوم القیامة من المحضرین النار او بیا دی په ورځ سبا د قیامت په ورځ باندې د حاضر شونه اور ته دا دواړه سړي برابر دي د الله په تله کې دا دواړه برابر دي بلکې د عرض عقل او د سلیم العقل انسان په دای کې په معیار باندې دا دواړه برابر نه دي هغه سړی کامیاب دی او دا دویم ناکام دی ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هغه ورځم یاد کوي ینادیهم چې آواز بکوي دوی ته پروردګار الله به ورته آواز کړي دې مشرکانو ته نو په یقولو پس الله به ورته وایي أين شرکائي الذي كنتم تزعمون کوم ځای دي زما هغه شریکتیان چې ستاسو معبودان ورته تاسو ویل او ما سره شریک کړي الذي اغا کنتم چې وای تاسو تزعمون تاسو خیال کاو ګمانم کاو یا زما سره شریک دي په عبادت کې او په بندګۍ کې او په اختیاراتو کې قال الذي حق عليهم القول وبویا کسان چې ثابت شوی د پاګي باندې وینا د عذاب چې هغه رؤسا دي لیډران دي ائمه کفر دی او ائمه ضلالت دی ربنا هؤلاء الذي اغوينا اے زمونږ ربا هؤلاء دا زمونږ اتباع دا هؤلاء اشاره ده د خپلو کشرانو تابعدارو عابدینو ته اشاره کوي چې اے زمونږ ربا هؤلاء دا زمونږ تابعدار خلک الذین اغا کسان دی اغوینا چې منگا بیلاری کری دوی لرا اغوینا منگا دا بیلاری کری دی نو پا غواو با دوی گمراشی بی دی اغوینا هم کما غوینا منگا گمرا کری دی دوی لرا لکه سرنگی چې منگا پخپل بانی گمراو نه زمنګ په دی باندې زورو نه په دی باندې زمنګ غلبا وا چې دا منګ په زور باندې بیلاری کړی دي نه منګ بیلاریو او دوی منګ ته قتل چې منګ په گمراهۍ کې نختیو په بیراه روي کې نختیو او دوی په منګ په شراتل د دې مطلب څه دی چې تا د یو ګمراه مرګرتیا کې نو ستا په جولۍ کې سوا د ګمراهۍ نه به څه شی پرېوځي تبرأنا الیک اے الله موږ اعلان د بیزارۍ کوو تا ته د دینه ما کانو ایانا یعبدون نو دا زمونږ تابعدار موږ دپاره عبادت کوونکي بلکې دوی اصل کې عبادت د خپل خواهشاتو کوو څه چې به ورته طبیعت وویلې څه به ورته زړه وویلې به د هغې عبادت یې کوو وقیل ادعوا شرکاءکم اوبه ویلی شي دوی ته ادعوا شرکاءکم راوبلئ خپلو معبودانو لره ځئ که نه تاسو به ویل چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا کسان زمونږ د الله سره سپارښیان دي
وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، او منګر دی عبادت کو مگر دې لپاره چې الله ته نږدې کی. نو زه یې ورسره وبلئ. وکیلا وبویل شي مشرکانو ته ادعو شرکاکم، راوبلئ خپل معبودان چې ستاسو نصرت وکړي او امداد مو وکړي او د دې ورځې د دې شرمندګۍ نه بچ کړي. فدعوهم، نو دوی به هغې ته چغه ووایي، هغه خپلو خدایانو معبودانو ته وایي چې راشئ که نه نن راشئ به اوبه په ډانګو باندې وهلې چې دا هر څه مونږ کوو. فلم یستجیبو نو فدعوهم فلم یستجیبو لهما، دا عابدین با معبودان راوغواړي. فلم یستجیبو لهما، هغوی به دوی له هېڅ جواب ورنکړي، جواب به نه ورکوي. ورأوا العذاب، او به ویني دوی عذاب لره. لو ان ورأوا العذاب، او به ویني عذاب. لو انهم كانوا يهتدون، کله چې دوی عذاب ویني او معاینه د عذاب وکړي نو دوی به وایي د الله دپاره تمني دی، کاشکې انهم دوی یعنې منګه کانو یهتدون وی سمه لار موندونکي، کاشکې منګه هدایت موندلی وی او درسته لار معلومه کړی وی او په درسته لار باندې تللی وی. او داسې وخت کې ارمان دی چې دا هېڅ پیدا نه ورکوي. ویوم ینادیهم، هغه ورځ هم یاده کوي چې اواز به وکړي دوی ته پروردګار. نو فیقولو، پس الله به ورته ووایي ماذا عجبتم المرسلین، ای قومونو امتونو تاسو څه جواب ورکړی و لېږلو شوو ته، تاسو چې ما پیغمبران را لېږلي نو تاسو هغوی له څه جواب ورکړی په او په نه کې چې هغوی تاسو له کوم دعوت درکړه تاسو څه جواب و. فعمیت علیهم الانباء، پس پټ بشي په دوی باندې خبرونه، بالکل یو توره تیاره بشي په دوی باندې او دوی به هېڅ خبر نشي ورکولی، بلکې دوی به ساکت او ګونګیان شي. فعمیت علیهم الانباء، پس ورک بشي او پټ بشي په دوی باندې خبرونه، دلایل د دوی چې په دنیا کې په یو خبره باندې دا زګونه نوسل او دلایل به ویلې. یومئذ، په دغه ورځ د قیامت باندې، فهم لا یتساءلون، او دوی به د یو بل نه تپوس نشي کولی، دوی به د یو بل نه تپوس نشي کولی چې بھائی څنګه طبیعت کې ښه دی، دا تپوس هم نشي کولی. داسې په حول او هیبت کې به او په دومره غبراهټ کې به او بالکل ګونګیان به. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا وعسى ان يكون من المفلحين. فاما من، هر چې هغه څوک دی تابه چې توبه وباسي د شرک او د کفر نه، لار د اسلام خپله کي، وآمن او ایمان راوړي، وعمل صالحا عمل د نیکیو کې ایمان راوړي او دا هغه ایمان تصدیق په خپل نیک عمل باندې ورکي. فعسى، پس قریب ده، ان یکونا چې شي دا من المفلحین د کامیاب خلقنا. د الله رب العزت په کلام کې چې عسى راشي نو دا په معنا د امید نه وي، دا په معنا ده د تحقیق سره، ځکه چې یو ذات چې هغه په هر څه قادري او هغه هر څه خلکو له ورکوي نو هغه چې د تمې کلمه ووایي نو هغه د وجوب معنا ورکوي. نو الله رب العزت خو کریم ذات دی، د هغه په کلام کې چې عسى راشي نو دا په معنا د امید نه بلکې دا په معنا د یقین، یعنی معنا دا په عسى ان یکونا، پس قریب رشي دا من المفلحین د کامیاب خلقو نشي دا.
دا یو څو خبرې زموږ مخې له رالې. یو التندیم بالشرک والمشرکین، زورنه ورکول په شرک سره او زورنه ورکول مشرکانو ته. براءة الرؤساء في الضلال من المرؤوسین، سربراهان با اعلان د براءتو کی چې په ګمراهۍ کې د یو بل مشران دي، د خپلو هغه خلکو نه چې د چا مشري کړې ده. او التحذير من الغوايه، او په دې آیاتونو کې یره ورکړه د غوایت نه. نو غاوی چاته وایي؟ ګمراه ته وایي. وهو الضلال والانغماس في الذنوب والآثام. غوایت څه ته وایي؟ ګمراهۍ ته وایي. غوایت څه ته وایي؟ غوپه کېدلو ته وایي په غټو ګناهونو او پوړو ګناهونو کې. یې سړی غوپه شي. او نمبر 4 خذلان المعبودین عابدیهم یوم القیامه. بے یارو مددگار به پریدي معبودان خپل عابدین له پر ورځ قیامت باندې، بے یارو مددگار. او وتبرؤهم منه، او اعلان د بیزاری بو کې مشران د کشرانو. اندی ته تخاصم اهل النار وای چې مشران او کشران با قیامت کې په جهنم کې یو بل سره د گریوانو تلاش او کشران و مشران ته چې تاسو وراتلی منګتا او قسمه قسم تاسو سبز باغونه منګه ته خودل اوس راشئ کنه. هغې به ورته وایي چې موږ په خپله پکې نو تا سره به څه وکړو. ابلیس ملعون مو پسې هم خلک راټول شي په جهنم کې. او هغه د قرآن کې ذکر دی، به ورته ووایي چې نه تاسو خلاصولی شم نه تاسو ما خلاصولی شئ، خپل کار کوئ بس. یو طرف ته د الله پیغمبرانو او داعیان حقو، او یو طرف ته زوما ادي تاسو ته دلایلو خبره کوله. او ما با الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما داسې دعوتګۍ بدله درکړه الله سو مرته سي کې چې راځئ پې، نو تاسو به ویل چې درلو. فدعوتم فاستجبتم، فوراً به تاسو قبول کوو. دا بے سوچه بے سمجھا. او نمبر 5 باب التوبه مفتوح لكل عبد، هر بنده ته د الله دروازه د توبې کولاو ده. مهما كانت ذنوبه، هر څومره چې د ګناهونه وړي نه. ولا يهلك على الله الا هالك، نه هلاکیږي او تباه کیږي په الله باندې مگر هغه سړی چې د هغه تقدیر کې الله تعالی تباهي او هلاکت لیکلی. الله رب العزت موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي، او دې سره سره د الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي. یہ سو کار کے اللہ دے کامیاب کی، سو کہ مخالفت کے اللہ دے ورطہ ہدایت کی، بد قسمت اللہ دے تباہ کی. اللہ دے زمین طول مرازی شی او خاتمہ دے اللہ زمین طول کو ایمان کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ